داسې ایمان راوړي چې ایمان چې د صحابه راوړل دي په قدر ته او دا هدایت یا دا په سمه ده. نو الله په دې آیت کې فرمایي چې تاسو هدایت هغه د صحابه په طرز ژوندۍ کې د صحابه ایمان کې ټول دی. یا څرنګه چې صحابه ایمان راوړل دي او محبت کدا غننګ ایمان تاسو راوړل تاسو د پیغمبر د طریقو سره مینه محبت وکړي فقد اهتدوا تاسو هدایت ورسي او پیغمبر کدا خلک چې تا دغه طریقې نه اختیار دي نه ډډه کوي بیا داخلت زد کوي او دا عناد کوي د زد د وجې نه دا حق لار نه اختیار بس د دې خلکو لپاره دی الله تعالی نو ما او تا ته الله رب الجلال په دې آیت کې د هدایت د موندلو د هدایت په لار د تللو طریقه راوړل چې د چا په لار باندې صحابه دا رسېدلي خلک صحابه تیر جمعه ما ویلي پیغمبر اسلام فرمایي زما صحابه په شان د ستوري دي ګورځلي د هدایت رڼاګانې پتا سو کې کم یو د کم صحابه ملا روان شو دا کامیاب او بیا نبی علیه الصلاۃ والسلام فرمایي چې زما په دې یارانو دوستانو کې یو ملګری دی دا د حضرت عمر رضی اللہ عنہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام فرمایي چې زمانہ بعد پیغمبر چرته کې راځل نه او دا عمر راتله دا څنګه درجه والا صحابي دی. تیر جمعه من د حضرت عثمان رضی الله تعالی عنہ فضائل او مناقب د دې وجه نه ذکر کړو چې په 13 ذوالحجه باندې د شهادت شوه او نن تقریبا 29 ذوالحجه وای پاوش په یکم محرم باندې یعنی سبانه بل سبا دا ورځ د عمر فاروق رضی الله تعالی عنہ د شهادت او دا نن نه ورځ هغه ورځ ده چې په دې دوران کې عمر رضی الله تعالی عنہ پنه ځبان دې لګیدل زخمی پروت بس د مرګ په بیماری باندې زکا شپږشتمه ذوالحجه باندې دوه ورځې ما په دغه تاریخ باندې عمر رضی الله تعالی عنہ یو مجوسی غلام دی د حضرت مغیره ابن شعبہ رضی الله تعالی عنہ نبی عمر رضی الله تعالی عنہ د سحر مانځه ته مخکې شو امامتی کوي او دغه غلام راغلو او دا ورته د مخکې صف کې دا پړسو د منبر په خوا او کله چې دی اوله رکعت قابو کړو په دغه ټیم کې راغلو عمر رضی الله عنه نیزه دومره تیز گزارې ورکړو چې عمر رضی الله تعالی عنہ بېهوشه شو راپرېوت. عبدالرحمن ابن عوف رضی الله تعالی عنہ مخکې شو مونځ یې سنبال مونځ هغه او داغه نه بعد عمر رضی الله تعالی عنہ درې څلور ورځې په خپل بستر باندې پروت زخمي حالت خو چې کله په وښ کې راځي کنه خپل خپلوان دې ګیر چاپیرا ناس بچیان رون عزیزان خاندان والا خلک دې چاپیرا دي چې په هوش کې څنګه راغلو نو یې چاو والا اولې دا وایته د مغیره ابن شعبہ رضی الله عنه ته کوم غلام دی مجوسی هغه والے الله دې ته رحم وکړي دغه خو ما ویل چې ما دې ونه زه جوړه او زه ما ته ویل چې زه به درنه داسې نه زه جوړه کما چې عمر له یاد صاحب هغه زما سره دا کار او به شکر دې چې یو مسلمان زنیم والے یعنی اوس په مسلمانانو خپل مالک کې نه خته
او زما د هغه قاتل او د هغه دشمن څه وشي وای امیر المؤمنین هغه چې کله ته ووهلې نو صحابه په دې اولي صف کې کأنهم بنیان مرصوص لکه د مضبوطو قلاګانو دیوالونو ولاړو لګېدلنا په یو بل پسې جوخ نه کړي هغه د الله دشمن له لاره ورنکړه او د اول صف نه فراوتلو کې په دویم صف کې ورته پته ولګېده ده چې زما وطن نه ممکن دي تښتېدلی نه شم نیزې ځان ته کېښودله او قسم لاس ته په خپله ځان مردار کړی عمر رضی الله تعالی عنہ زخره چې په خپله زما قاتل په خپله ځان مردار کړی او بیا وایي ما له اوبه راوړئ چې اودس وکړم او مونځ وکړم خو خلک یې ورته وایي زه یې ورته وایي عبدالله بابا جانه ته خو په دې حالت کې بېهوشه یې زخمي نیولې نه به یې سره مونځ نه مونځ په یو حالت کې ګوره د معافۍ څیز نه دی ښه اوبه راله راوړئ چې کله اودس وکړو او قبلې ته مخ کړو او کېناستلو په دغه ټیم کې ویل ما له اوبه راوړئ یو روایت کې راځي چې نبی د کجورو خوږې اوبه ورته چا هغه پیش کړي او بل کې راځي چې سودا ورته چا او چې کله وسکل نو رسا په هغه زخم په ځای باندې راوړل بس وای ما دا پته ولګېدله چې زما ورځې وسکل دي زه به مات زه به شهید کېږم دغه عمر رضی الله تعالی عنہ چې په دې ورځ کې هغه زخمي حالت کې پروت و دنن نه یو ورځ بعد په یکم محرم باندې هغه ته شهادت میلاو شوی دی د دغه عمر رضی الله تعالی عنہ زندگی مطالعه کول پکار دي چې دغه حضرات د دین لپاره څومره سختۍ تېرې کړې دي نن خو ما ورته الحمدلله کلمه د مور په غېږه کې مونځ او اودس په خپل کلي علاقه کې تعلیم تعلم په خپل کلي علاقه کې هر څیز ما ورته په فری او په سهولت کې ملاوي هغه خلکو د دین لپاره کومې سختۍ تېرې کړې ځکه خو چې کله سختۍ تېرې کړې نو نبی علیه الصلاة والسلام وایي چې دا زما هغه یاران دوستان دي چې دې زما سره ډېر د سختۍ په ورځو شپو کې وخت تېر کړی دی چې څوک زما ملګرتیا ته تیار نه ځکه په نبی علیه الصلاة والسلام پسې هر چا تور راغستلی و هر چا د نبی علیه الصلاة والسلام خلاف تور راوچته کړی و او دغه غږ یې کړی و چې څوک به یې چې پیغمبر علیه الصلاة والسلام قتل کړي علیاذ بالله سل اوښان به د هغه د سر په بدله کې موږ انعام لرو چا جرأت نشو کولی چې دا کار وکړي ځکه نبی علیه الصلاة والسلام ته یوازې منظري نه خو نبی علیه الصلاة والسلام په داسې قوم قبیله کې الله پیدا کړی و چې چا ورته پورته نشي کېدلی د نبی علیه الصلاة والسلام تر د ابو طالب په خپله بېدینه تللی دی خو یو ځل کافران راغلو او ورته وایي ابو طالبه دا وراره دې پوهه دا زمونږ په خدایانو پسې رانیولې وایي دا زمونږ نه قلاریږي زمونږ په زور دین پسې رانیولې وایي ورې پوهې ته او که پوهه دې نه کړو موږ ورته تکلیف ورسوو موږ ورته بیا څه وکړو تکلیف ورسوو